الرحمن الرحیم. د ټول اول درود او سلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم. مدینه منوره کې زمونږ د پیغمبر دشمنان وخت سره ډیرو، خو یهودو به ډیر زیات د پیغمبر سره مخالفت کولو، دشمنی به کوله. د یهودو مخالفت او دشمنی دا و چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د یهودیانو یو ترتیب برابر کو، او ترتیب دا چې په پیغمبر باندې جادو وکړو. لبید ابن عاصم او د هغوی دو لوریانو په پیغمبر باندې جادو وکړو. نو چې کوم کوي کې دغه د جادو دغه شی دغه پتلا دغه ګوډاګې خښ کړی، هغه که تاسو وګورئ دا مخامخ زه را زوم کومه، دا فندق زمزم به تاسو ته ښکاري، دا مخامخ هوټل دی. دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادو شوی و، دلته یو کوی و، دې کوی کې هغه ښخ کړی و. نن چې موږ په کوم ځای کې ناست یو، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ناستو او د قرآن کریم تلاوت یې کولو. څه جنات په لاره تېرېده، د غزې ته رالل او نورو جناتو ته وایي تاسو غلی شئ، څه تلاوت کیږي. جنات رالل او دلته کې د قرآن تلاوت یې واورېدو، بیا لاړل خپل نور جنات یې خبر کړه. د شپې ټیم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جنات رالل او جناتو دلته کې بیعت وکړو، ایمان یې راوړو. نو دې ځي ته مسجد جن هم ویلی کېږي، مسجد بیعت هم ورته ویلی کېږي. مسجد جن ورته په دې وجه وایي چې دلته جنات راغلي و ناستو، مسجد بیعت ورته په دې وجه وایي چې دلته کې جناتو بیعت کړی و. نو دا هغه مبارک مقام دی چې په دې ځای کې د قرآن کریم آیتونه نازل شو. رب العالمین وفرمیل قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. دی جناتو ویلی نورو جناتو ته چې کله خپل قبیلې له لاړل، انا سمعنا قرآنا عجبا، مونږ ناشنا قرآن واورېدو، ناشنا کلام مونږ واورېدو. دغه جنات بیا راوستل او بیا هغوی دلته کې ایمان راوړو. نو دغه مبارک مسجد دی، دا تاسو وګورئ. دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته کړې وه. دا مبارک مقام دی، ته ویل کېږي مسجد جن، مکه مکرمه او مسجد حرم سره نږدې دا جومات واقع دی.